چې دا خلق د نوي کال مبارکي کوي. دا زمونږ په دې پښتنو کې هم ده، په ټولو مسلمانانو کې دا طریقه ده، بیخي ناجایز دي. د نوي کال دا دې کې د مبارکۍ څه عنصر موجود نه دی، څه داسې پهلو پکې د دې خبرې موجوده نه ده چې سړی هغه د مبارکي پې وکړي. یو سړی مثلا زمونږ په اصطلاح کې دا ده چې نوې جامې واغوندي، خلکو ته مبارکي کوي. پیزار نوی نو په مبارک کور یې جوړ که، موټر لاره یې واغستله، نو خلکو ته مبارکي د خوشحالۍ خبره ده د هغه دپاره. اوس په نوي کال کې کال نوی شو، دا د دسمبر ختم شو، نن یې 25 تاریخ دی، 15 ورځې پکې پاتې دي. نو 1 جنوري چې راځي نو خلک په 1 جنوري په شپه باندې ډزې ډمبقې کوي او یو بل ته مبارکیانې ورکوي. بالکل ناجایز دي، دا د غیر مسلمو طریقه ده. یو بل ته مبارکۍ په دې باندې مه ورکوئ. لږ خو سوچ سړی وکړي که نه چې دا مبارکي په خوشحالۍ ده. مبارکي په څه شي باندې خلک ورکوي یو بل ته؟ خوشحالۍ باندې. اوس د دې سړي عمر 40 کاله دی او دا یو کال پکې بل تیر شو، نو څونه شو؟ 140. نو عمر یې ډېر شو، دې خوا نه خو دې خوا چېرته کم شو که نه؟ یو کال عمر یې کم شو، که د ده 10 کال عمر پاتې اول خو دا موږ ته علم نشته، خو یو کال عمر یې کم شو. نو چې کم شو دا د خفګان خبره که دا د خوشحالۍ ده؟ دا خو د خفګان خبره ده که نه؟ خیال کې م راځي؟ په دې خبره زما پوهېږئ؟ په مطلب پوه شوئ؟ که په دې نه پوهېږئ خو یو طرف ته 10 مالټې پرتې دي او تا ته یوه مالټه وخوړم، دا څو پاتې شوې؟ 9 پاتې شو. د خفګان خبره چې دا مالټه خو رانه ده وخوړه، دا خو زما مالټې وي. نو هلته د یو کال کم شو ته مبارک شه. د څه شي مبارک شه؟ نو مبارک شه پکې نشته. او دا د خصوصا بیا دا د نسواراو طریقه ده، د انګریزانو عیسایانو طریقه ده. نو د عیسایانو طریقه به نه خپلې، عیسایانو طریقه به نه خپلې. په خبره باندې پوه شوې؟ هغه طریقه خپله که کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو دا یو تپوس ملګري کړی، نو دا مبارکیان یو بل ته مه ورکوئ او نه د نوي کال کیک کټ کوئ. کیک چې کټ کوې نو مال یې ولې نه راوړئ؟ ته اوس څه کې هلکه ټول لاسونه په یو ځای دغه چاړه پې راکاږه، دونه کیک دې جوړ کړی دی. خیال کې راځي؟ دا اوس څه بکواس دی، خلکو څه ځان له څه چل جوړ کړی. دې انګریزانو که غول خوراک شروع که موږ هم چمچه پیدا کوو جیب کې بې ګرځو چې یاره دې که څه چل شته ښه، ځکه انګریزانو دا کار کړی دی. هلکه د پیغمبر نه د طریقو نه تپوس وکړه، د پیغمبر د سنتو نه تپوس وکړه چې هغه څه وایي. نو موږ داسې قمقل قوم یو چې بل چاله مو اثر ورنه که، د بل چا نه مو اثر ځان له واغسته. به هر حال او دقه دا سالګیره چې کوي دا هم ناروا دي. ښه سالګیره نه په حدیث کې شته، نه پیغمبر کړې ده، نه د صحابهو کړې ده، نه تابعینو کړې ده، نه تبع تابعینو کړې ده، نه ائمه او مجتهدین یې چاړو کړې نه ده. دا موږ د ځانه او د ځانه نه ده، د یهودو د نسواراو طریقه ده. نو د هغوی طریقې مه خپلوئ. رسول الله مبارک فرمایي خالف اليهود والنصارا. عباداتو کوئ د هغې په شانتې کار مه کوئ، د هغې په شانتې شکل صورت مه جوړوئ، د هغې په شان ناشته پاسته مه کوئ. نو ډوډۍ خوړلو کې او په دې کې خود ناروا دي. عباداتو کې الله منې کوي چې عبادت خو عبادت دی، خو د هغې په شانتې به نه کوي. بهرحال د دې خبرو کوشش وکړئ. ښه